بسم الله الرحمن الرحیم. په قران کریم کې هم الله تعالی په ځای باندې مسلمانانو ته دا حکم ورکړی دی چې وآتوا الزکات، زکات دا ادا کوي، زکات ورکوي. دارنګه په احادیث مبارکو کې هم ډیر ترغیب هغه راغلی دی چې مسلمان ته د خپل مال نه چې کوم حلال مال تعالی الله درکړی دی هغې نه ته زکات ادا کوه. اوس یو انسان داسې چې هغه الله مال ورکړی او هغه د خپل مال نه هغه زکات نه ادا کوي، د الله په لاره کې نه ورکوي، د دې انسان لپاره ډیر وعید هم هغه راغلی دی. په احادیثو مبارکو نه هغه وعید هغه ثابت دی. د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کوم انسان هغه ته الله مال ورکړي او هغه هغې نه زکات نه ادا کوي، د قیامت په ورځ باندې به دغه مار هغه دته د گنجي مار په صورت کې هغه ورواچولی شي او د په دې دوانو اوږو باندې به هغه پروتي خور به یې او هغه مار به ورته وایي چې زه ستا هغه مال یم، هغه خزانه یم تا چې زه په دنیا کې ذخیره کړم او تا زما نه زکات هغه نه ادا کوم. اوس دا مال کم مال چې په دنیا کې انسان هغه په زکات کې نه ورکوي، زکات نه ادا کوي، دغه مال د ده دپاره په آخرت کې هغه د هلاکت سبب ګرځي. اوس دا هغه مال دی کم مال چې حلال دی او دا حلال مال نه دی زکات نه ورکوي. اوس یو انسان د ځان سره سوچ وکړي چې زه مال ګټم، زما د مال د ګټلو طریقه غلطه ده، زه مال ګټم، زه د حرامو مال ګټم، نو زما مال هم هغه حرام دی. بله دا ده چې که زه د حرام مال نه هغه زکات ادا کوم، صدقات ادا کوم، نو زما دغه زکات او صدقات هم نه ادا کیږي. نو یو طرف ته د حرام مال هغه خبره شوه، بل طرف ته نه زما صدقات شوي دي نه زما زکات شوي دي، دغه هم زما په ذمه باندې پاتې ده. دا ټول عذابونه چې انسان ته راجمع شي او دغه سزا ورته بیا میلاویږي نو هغه به څونه سخته سزا وي. د دې د وجې نه چې الله مال درکړی دی اول خو په حلاله طریقې سره ګټه، په حلاله طریقې سره د مال وګټ، استطاعت درته میلاو شو، اوس تا له پکار دی چې ته د خپل مال نه زکات د الله په لاره کې ادا کړې.